الله الرحمن الرحیم. نننۍ پریس کانفرنس د تانه غالیګینا د سرکل ډي اس پی په سربراهۍ کې کیږي. 13 ورځ چې د لنډاکي په چیک پوسټ باندې د لاهور په گاډي کې شراب نیول شوي چې د هغې په حواله باندې به موږ له تفصیل راکوي سرکل ډي اس پی صاحب د دې په حواله باندې تاسو پریس کانفرنس آغاز وکړئ، دا تفصیل راکوي چې څه ډیټیل و. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو راتګ مننه او بیا ستاسو د میسج خلکو ته کنوي کولو بیا مننه. اصل کې زموږ خو د جرم سره یا د جرم شاته منډې تړلې یا په جرم پسې شاته د هغې هغه چې څه لوکنس دي هغه معلومول. دې سلسله کې مونږ چونکې په چیک پوسټ په لنډاکي زموږ ډېر اهمیت حامل دی او ډېر زیات ټریفیک دی، ډېر زیات خلک راځي. مونږ دې لپاره خپله چې کومه حکمت عملي ده هغه مونږ دې لپاره بدل کړې ده. اوس مونږ زیات کار چې دی هغه په انټیلیجنس انفارمیشن کوو چې خلکو ته هم تکلیف نه او مونږ هغه چې ټارګټ یې ته ورسو. دا چې کوم څه ستاسو مخې ته دي یا دا کوم چې نیول شوي غیر قانوني او آیټمز دي چې کوم وټکه شراب دي دا مونږ د انټیلیجنس په بنیاد باندې دا لوکیټ کړي دي او دې کې مونږ ملزم گرفتار کړی دی. انفارمیشن مونږ ته هغه دا ډېر ټیک انفارمیشن و چې ته کس کوم چې ملزم دی د کپړې په تانونو کې دا د کریټونو دننه بند کړي وو او د لاهور نه چې کوم سوات ته کوم ګاډي راځي هغې کې دا چولی وو. هغې باندې چې مونږ هغه شانته کې مونږ ته څنګه انفارمیشن او هغه شانته کار وکړی شو نو مونږ دا برآمدګي د هغه نه کړې ده او ملزم گرفتار شوی دی. ډي اس پي صاحب طرف ته هم وایي چې لنډاکي د سوات چونکې ګیټ وے د اهم چیک پوسټ دی. په تیرو ورځو کې تاسو باري مقدار چې د شراب هم نیولي دي او اسلحه هم دغه رنګ دا وخت چې کله ټورست راځي نو بیا دغه روټین کې تاسو ته هدایت جاری کړي چې دغه گاډیو نگراني د هغې انفارمیشن څنګه کلیکټ کوئ چې دغه ټورستو ته هم مشکلات نه او کم پراپر چیکینګ چې دی هغه هم جاري. ګوره زموږ ګرانه د دې وطن او د دې علاقې په مناسبت څخه موږ شاته لاړ شو او وګورو نو شاته موږ باندې ډېر شانت یو لوی امتحان تېر شوی دی. زمونږ یوازې د مقصد دا نه دی چې مونږ خلک په تکلیف کې واچو. زمونږ مقصد دا دی چې کوم خلک د ښو خلکو په شکل کې هغه راځي رادننه کېږي سوات ته او د سوات چې زمونږ کوم پرامن ماحول جوړ شوی دی کوم سیولایزډ دغه دی نن سبا او کوم ټورست راځي چې دې خلکو ته یو پرامن ماحول میلاو شي نو دې سلسله کې زمونږ پبلک ته دا ریکویسټ دی چې هغه مونږ کله دې سره انټریکشن کوو یا دې سره مونږ خبرې کوو یا دې سره مونږ تپوس کوو نو د دوی لږ شانته ټایم به ضایع کېږي. خو د هغې مقصد به دا نه چې مونږ خلک تنګولو لپاره ولاړ هغې مقصد دا دی چې هغې د کوم سوات ته راځي چې دوی د هغې ته هغه ماحول میلاو شي چې کوم هغې د هغه دی نه په ذهن کې راغستی مقصد چې امن ورته میلاو شي، خوشحالي ورته میلاو شي، دوی خپل ځای ته د ټورست په شکل کې د میلمه په شکل کې خپل مقام ته لاړ شي. دې سلسله کې که تاسو مونږ وګورو نو په ملاکنډ ډویژن کې او بیا خاص کر په سوات کې بالخصوص اوور کراوډډ چې کوم زموږ ټریفیک دی چې هغه د ان سی پي په شکل کې دي یا په نور کې نو دې وجې نه لږ شانته کې زموږ په سی پیز باندې لږ شانته کې خلکو ته هغه تکلیف به ملاویږي. خو مونږ زموږ بیا هم کوشش دا دی چې مونږ دا د دې نه وځو چې هر ګاډی مونږ چیک کوو هر کس چیک کوو. خو بیا هم کله کله داسې وشي چې مونږ هغه انفارمیشن په بنیاد باندې مونږ لږ شانته کې سکیورټي نقطه نظر سره کله کله مونږ سنیپ چیکینګ یا کله کله مونږ رینډملی چیکینګ لږ سخت کوو نو هغې باندې مونږ پبلک ته دا میسج کمیونیکیټ کوو چې دا مقصد دا نه دی چې مونږ څوک تنګوو خو دا مقصد هم دی چې کوم خلک هغه چې کوم خلک تر ورانکاري دي یا کوم خلک منشیاتو سره مخ دي نو هغوی داسې کار کوي چې هغوی د هم دغسې روپ اختیاروي لکه چې یا ټورست دی یا چې یو ښه سړی دی یا مثال کې طور باندې د پریس په شکل کې ستاسو د پریس کارډو سره یا دا نو دې سلسله کې لږ شانته کې دوی د مونږ سره لږ شان تعاون ډېر چې دا خلک چې دی نو هغه ستاسو د بدنامۍ یا د پریس په بدنامۍ ایون داسې هم کېدای شي موږ ته د سرکاري ملازم په شکل کې راشي هغه موږ د سرکاري ملازم موږ کې سرکاري ملازم نه نو دې سلسله کې موږ ټول په شریکه باندې د دې خلکو د حوصله شکنۍ لپاره اقدامات کول دي او په هغه اقداماتو کې یو دام دی پبلک ته موږ دا میسج ورکوو چې کوم ځای کې سی پیز راځي نو دا سی پیز د خلکو د سہولت لپاره دي دا د مملکت د دغه لپاره دي او د دې خلکو د حوصله شکنۍ لپاره نو موږ پبلک ته دا میسج دی چې موږ سره دې سلسله کې ښه کوآپریشن ډي اس پي صاحب دا راته هم وایي چې د علاقې د امنیت هم ټینګ ساتل دي. 13 ورځ د ډي پی او په کلي کچېرۍ دوران چې دی به باري مقدار اسلحه ونیول شوه او په هغې کې ټول پولیس چې وو په یو مومنټ کې چې دی مصروفه و خو بیا هم هغه اسلحه چې دا وخت زموږ په سکرین یا دغه کم د ملک دشمن ناصر چې دی یا کم
سمګلران دي دوی ته ډي اس پي څه هدایت ورکوي چې ستاسو د چیک پوسټونو دا وختي صورتحال څه دی او دغه سمګلرانو لپاره جامع پلان تاسو سره کړی ګرانه موږ تاسو ته چې موږ لکشن ته کې حکمت عملی بدلو موږ په انټيليجنس بنیاد باندې کار کوو دا غي نه دا پیدا موږ ته چې زموږ په ټارګټ شي هغه ډیر په اسانه موږ ته په دغه بنیاد باندې سړيږي کې ځل نیم دا سړی کامیاب شي رانه وځي خو نیکسټ ټایم زموږ شکر دی هغه چې کوم کوارډینیشن دی یا کمیونیکیشن دی د خپل یو بلګر مثال کې تور په بیرکوټ نه هوته خو موږ ورته ان شنو موږ دا نه وایو چې موږ نه لاړو موږ ورته باندې د سیب شو نه موږ بدی نه الته وایو چې موږ نه خدرغه خو موږ ورته لکشن ته کې نگرانی به وساتي یعنی منشیات خرڅون کی یا منشیات راولون کی دا زمونږ بیسیک هدف دی او د افسرانو هدایت هم دا دي چې را کم کس دی روزګار سره تړل دي د دې حوصله شکنی وکړي نه کې چې اکم سکی زمونږ فرست پریورټي اوس دا چې کم ځای نه دا راځي کم ځای ته دي یعنی کم ځای نه دی راچوتيږي اکم ځای ټارګټ تر رسي نه دي دواړو باندې زموږ ډیر نظری او ان شاء الله تاسو کا تا غوړي زموږ مټه کې چې مطلب دا ډیر کامیاب کاروي شوی د ډیر منشیات ریکوري شوی دا نو دغه رنګ زموږ د پبلک نه دا درخواست ته پبلک ته چې دا شي خو اسیم شرعي تور باندې چې دا د دې کوم ګورو نو په شریعت کې هم د دې دغه نشته نو چې په شریعت کې د دې د استعمال اجازه نشته نو په شریعت کې د کاروبار اجازه هم نشته الحمدلله موږ ټول مسلمانانی اول خو موږ په کارداري چې موږ خپل شریعي فریضه پوره کول دي چې نه لاس وباسو اسچو اختر ایوب لګه مخور کو 13 ورځ چې کوم اسلحه نیول شي و د ډي پی او سف کولې کچېرې دوران اختر ایوب خان دغه تاسو یو کامیابی تر سره کړو دا وخت د ډي اس پی سرکل په نگرانی کې تاسو چې د مختلف خفیه ټیمونو راخکړي دي نو څومره کامیابی به میلاو شي په لږ ورځو کې د جرایم خلاف او د منشیاتو خلاف بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مهرباني سهیل باچا خلیل باچا فضل مولا شال تاسو ټول مرګرو ډیره مننه چې تاسو موږ په ټایم باندې راځي او په ټایم باندې زموږ د څومره کاروایی نه چي دي په دې باندې تاسو زموږ د میډیا په ذریعہ باندې زموږ حوصله افزایی کیږي او خلکو ته دا پته لګي چې دا پولیس څنګه ډیوټي کوي او څنګه د دې کاروایی نه دي نو تاسو مخکې لیدلې تاسو دا پریس کانفرنس زموږ کړی دي چې پای کې موږ ډېرې ښې کاروایی نه کړې دي او تاسو د مخې دا کم چې دا شراب برآمد شوي دي نو دا موږ ته انټيليجنس انفارمیشن موږ ته چې دا بس پر راځي او دا بل شپې راځي نو دغه به داسې په کپړې په تانونو کې به دا دغه چې دا شراب بند کړي نو په هغې باندې زموږ چې کوم ټیم نو هغې به کاروایي وکړه سهار 6 بجې چې دا و نو دا موږ سره د ملزم مقابله کړو او د دې نه چې کوم شراب و هغه موږ برآمد کړو چې ستاسو مخې ته دي ملزم ګرفتار دی او دغه کیس رجسټر شوی دی او مزید تفتیش د دې روان دی صحیح نو ان شاء الله چې مګر خلکو ته دا میسج ورکاو چې دا چې کارونه چې دي دا کم کاروبار چې دا خلک کوي نو دي خپل کاروبار نه قلار شي او زموږ حوصله چې دي نو بلند دي ان شاء الله چې موږ به د دې ښې کاروایی مخکې کوو تاسو د پریس بورډ خبره وکړه د میډیا کم گاډي چې دی پاغي پریس بورډ نو دغه د لپاره صحیح هدایت دي کم چې د میډیا سره ریلیټډ خلک ته خو زیاتره دغه بورډ استعمالي هم نه د دې په اړه کې کیږي سرکاري نو هغه کې چې پوسټونو ته تاسو ته هدایت دي چې د باقاعده چانبین کوي ګوره تاسو ته خبر کوم چې کله دشمن وار کوي نو داغه خپل حکمت عملی دا د معاشري دشمنان دي نو د معاشري هغه خلک بدنامي چې کم خلک پاک خلک دي ښه خلک دي مثال کے طور پولیس په استعمال مثال کی استاد ما استاد مثال کی میډیا پرسن ما نو اکم زبانی چې زمونږه د نمونه خلک یعنی چې کم خلک مونږه د معاشري سره تړلي خلک نو مونږ لک شانته په دي سی پی زبانه د ښه اخلاق او د مظاهره ته مطلب زما د خبردار چې اکثر داسې وشي مونږ راشو مونږ ورته دا کارت د میډیا والے ما وې زب مخه ښه اې د لپاره خطرې کتار چې زمونږ استاد دغه سي میټینګونه کیږي نو زمونږ ماتحتان ته هم پته لګي چې دا څوک دی او تاسو مل خپل چې میټینګز کوي یا تاسو چې خپل کابینه کې راسي نو تاسو خپل د کمیونټي چې تاسو دا مثال کې پریس کمیونټي دا مثال کې ټیچر کمیونټي دا مثال د کمیونټي لم لک شانته کې خپل منځ کې چناسي لک خبره کول پکار دي چې مونږ په دي سی پی زبانه زونه پکار دي چې دي سره مونږ لک شانته کوارډینیشن کوآپریشن وکړو چې زمونږ پرنګ کې اسې نه چې دي خلک کامیابی حاصل کړي اسچو صاحب تاسو دارته وایي چې تاسو شاته ډي اس پی صاحب لکه د علم د غر مضبوط ولاړ دی نو بیا اوسله کې خو ګډوډ نه راځي نه جی بالکل موږ ډي اس پی صاحب سره موږ مخکې نوکري کړې موږ سره استوګان پاتې مالم جبر کې زموږ او زموږ د دې سره ډېر ښه وخت پاس شوی دی دی په هر داسې کاروایی کې زموږ ملاتړ کړی دی زموږ ملاتړ ولاړ دی او هر قسمه تعاون زموږ سره کړی دی او امید دی چې آینده به زموږ داسې دغه ټیم ورک زموږ ډېر ښه ټیم برابر دی هغه لیګي سرکل کې بریکوټ سرکل کې نو ان شاء الله چې لکه دې به موږ ښه کاروایی نه کوو بل تاسو دا کوم چې دا میډیا پرسن کارډ یا کوم تاسو هغه ذکر وکړو دی
نمبر پلیټ یا د پولیس نمبر پلیټ یا چا ووټر لګولای چا سایرن لګولای نو په دې کې موږ ډیر خلک ونیو چې هغه باقاعده د پولیس کاډي استعمال کړي دي او تاسو ته د لنډ ورځ واقعیا بیانوم چې کم د سواد نه ګاډي وتل زیات ګاډي چې NCP وتیو نو په هغې کې چې کوم یو مین ملزم نو هغه به د میډیا کارډ استعمالو باقاعده د هغه نه موږ ریکور کړی هغه وایي چې ما به په چک پوسټونو باندې زه په دې وخت چې ما به کارډ خو نو موږ ستاسو په ذریعه دې خلکو ته دا میسج ورکوو چې موږ ویښ یو موږ ودلي یو او څومره به تاسو لکه داسې دوکې به کوئ انشاءالله تاسو به یو نه یو ورځ خامخا ګیرېږئ بلکل چې زموږ د پولیس خپل سورس هم موږ سره ستاسو غونته خلک زموږ سره ډېر امداد کوي موږ له اطلاع راکوي بر وخت نو هغه دی چې په علاقه کې امن او امان برقرار یې په 13 کارروایي کې چې تاسو وګورئ نو په هغې کې موږ ډېر زیات SMGs کلاشنکوپې کارتوسونه او تماچې او بارابوټ پکې موږ ډېر زیات تعداد سره برآمد کړي وي نو موږ له خلک انفارمیشن دا کوي نو موږ د ستاسو میډیا په ذریعه د خلکو ته ریکویسټ کوو چې موږ سره تعاون کوو انشاءالله چې دا ملک چې دا به موږ د امن یو ځای جوړو درنګ جهان مننه نننې په پریس کانفرنس چې دی هغه پای ته رسي او څنګه چې موږ تاسو ته په ډیټیل سره ویو سرکل DSP او SHO اختر ایوب خان نننې پریس کانفرنس چې د دغه سمګلرانو خلاف او چې په هغې کې سماج دشمن عناصر کم چې په تېر وختونو کې اسلحه چې دی د هغې سمګلینګ ناکامه شوی دی دغه د غالیګي تانې په حدودو کې په موټر کار په ذریعه باندې چې د اسلحه چې د سوات ته ټرانسفر کېده چې هغه په ترهګرۍ کې یو لوی زیان د هغې نه جوړېدو او په هغه موقع چې د DPO سوات موجود دلته کلي کچېري کېده خو د پولیس ځوانانو چې دی هغه سمګلینګ چې دی هغه ناکامه کړو او دغه شانتې دوی د عوامو نه چې دی هم ریکویسټ وکړو چې عوام چې ته پر وخت انفارمیشن راکړي نو پولیس چې دی هغه به کارروایي کوي او دغه رنګې د خیبر پښتونخوا پولیس چې دی هغه په پوره ملک چې دی په حال بازو کې یاد کړي نن پریس کانفرنس سره موږ تاسو نه اجازه غواړو د الله په امان